السلام علیکم. نوی ویډیو سره تاسو خلک یو ډیره زیاته افسوسناک واقعه را مخې ته شوې ده چې د شپږو کالو زلیخا ماشومه د جنسي زیاتي نه بعد ډیره بېدلدۍ سره قتل شوې ده. زلیخا ماشومه چا قتل کړه؟ جنسي زیاتي ورسره چا وکړو او بیا یې ولې دومره بېدلدۍ سره قتل کړه؟ دوستانو کو چې تاسو لري پوره معلومات باره کې ځان قبلول غواړئ خو اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړئ خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ډیره زیاته افسوسناک واقعه را مخې ته شوې ده په مالدان کې چې زلیخا د شپږو کالو جنسي زیاتي نه بعد ډېره بېدلدۍ سره قتل کېږي. څوک یې قتل کوي؟ په څه وجه یې قتل کوي؟ د زلیخې ماشومې نه ټوله ګناه نه سپینه ګناه. یو کس راپاسي او زلیخې ماشومې سره په زبردستۍ باندې زنا کوي او بیا د هغه زنا نه پس ډېره بېدلدۍ سره قتل کوي. د دغه کس د دغه زلیخې ماشومې نه مخکې دوه ودونه کړي وو. په دغه دوه ودونو باندې د ده سوچ نه و شوی چې زلیخې ماشومې سره یې په زبردستۍ باندې زنا وکړله او بیا یې ډېره بېدلدۍ سره قتل کړه. په دغه ورځ باندې چې داسې واقعه راغلې وه چې د ده دغه دوانه ښځې مور کله تللې وي او ده په دغه ورځ باندې شیطان راغلی و چې کله زلیخا ماشومه دوی کله راغله او ورته ویې ویلې چې ماما چاچي مې څه شوله، نو دې ماما یې د خپلې خوځې ته ونه کتل او دغه ماشومه یې ونیوله. دغه ماشومې سره یې په زبردستۍ باندې زنا یعنې غلط کار وکړو. بیا یې ډېره بېدلدۍ سره قتل کړه او بیا چې کله پولیسو ګرفتار کړو نو پولیسو ته یې وویلې چې زه خو شیطان دوکه کړی وم، زه په ځان نه ومه پوه شوې چې ما څه چل کړی دی او څه چل مې نه دی کړی، خو ما هغه ماشومې ما ته ډېرې زیاتې چغې ووالې خو ما د هغه ماشومې چغې ونه لیدې او په زبردستۍ باندې مې ورسره زنا یعنې غلط کار وکړو او بیا مې ډېره بېدلدۍ سره قتل کړه. دوستانو دغه سړی اوس ډېر زیات جاري وایي زما له ډېره زیاته لویه غلطي شوې ده، زما له ډېره زیاته بې انتها ګناه شوې ده چې ما دغه زلیخې ماشومې سره په زبردستۍ باندې زنا یعنې غلط کار وکړو او بیا مې ډېره بېدلدۍ سره قتل کړه. دوستانو زلیخې ماشومې سره ډېر زیات ظلم شوی دی، ډېر زیات زیاتې ورسره شوی دی خو اوسه پورې زلیخې ماشومې ته چا انصاف ونه کړو. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. زموږ دا ویډیو غوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د انشاء څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.